PSL کې دیشي د افغانستان کلاډیان ډرافټینګ د پاره اویلیبل شي. څومره هم نفرت پال خلکو، څومره هم د کرکټ نه چې څوک نفرت کوي، او بیا سپیشلی په افغانستان او پاکستان کې هغه خلک چې د یو بل خلاف زهر اوګلاوي، د یو بل خلاف نفرت انگیز بیانات جاری کوي، غواړي چې د پاکستان او افغانستان کرکټ ختم شي، یا د انډیا چې کوم انډین میډیا دا یا د انډیا خلک ته هم دا غواړي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي. نو دا غي د پاره یو بد خبر او کرکټ مینوالو د پاره یو ډیر ښه خبر راغلی دی چې ډیر زر به د افغانستان کرکټ ټیم کلاډیان د افغانستان کلاډیان PSL د پاره اویلیبل شي. د پاکستان او افغانستان کرکټ بورډ تعلقات بهتري طرف ته روان دي کې د سیاسي حالات هم خوشي، خو سیاسي حالات نمخ کې د پاکستان او افغانستان کرکټ حالات چې کوم دي هغه بهتري طرف ته روان دي. ځکه ریسنټلی وسال لیډي د پاکستان افغانستان او د زیمبابوے د انډر 19 لوبډلو یو ټرای نیشن سیریز وشو. کشر دای بایکاټ کوله بیا مکمل بایکاټ هم په پاکستان افغانستان سره سیریز نه کولو، هم په انډر 19 لیول باندې، هم په ایمرجنګ لیول باندې بيخي به سیریزونه ونه. خو ریسنټلی اوس د پاکستان افغانستان او د زیمبابوے انډر 19 ټرای نیشن سیریز وشو. دنه مخ کې افغانستان کرکټ بورډ چې کله د ټرای نیشن سیریز نه بایکاټ وکړو، راشد خان باقاعده ټویټس کړو. نو هغه ټیم ما ویلو چې دا افغانستان کرکټ بورډ خو نکل لکه سیاسي حالات خراب دي، خو کم از کم د کرکټ حالات خرابول نو پکار. اور دا وخت افغانستان ته د کرکټ ضرورت ته، او بیا سپیشلی پاکستان سره د کرکټ ډیر زیات ضرورت ته افغانستان ته. ځکه په ایشیا کې چې کوم غټ ټیم دی غره پاکستان دی، ایشیا نه بهر په نیوزیلند دی، که ساوث افریقا دا، که انګلند دی، که استرالیا دا، ای غوال لري افغانستان سره سیریزونه نه کوي. انډیا ورسره لري سیریز نه کوي. په ایشیا کې انډیا څومره ټایم وشو چې افغانستان سره سیریز نه دی شوی، او د پاکستان څومره په کم وخت کې افغانستان سره ملټیپل سیریزونه وشل. په دوبۍ کې آلریډي ټرین T20 کې کوم سیریز وشو په دوبۍ کې کوم چې افغانستان وګټلو. لکه په کم وخت کې ډیر سیریزونه پاکستان افغانستان سره وکړل. لکه پاکستان په سخت وخت کې افغانستان تلاش ورکړی دی. کله چې استرالیا انکار وکړو افغانستان نه چې موږ افغانستان سره سیریز نه کوو، بیا نیوزیلند ورسره یو ټیسټ میچ کې خو دو چې باقاعده ټیسټ میچ په سبا شروع کېدو، په نن نیوزیلند انکار وکړو. نو په هغه سختو وختو کې بیا پاکستان افغانستان ته لاس ورکو، او د استرالیا انکار نه پس پاکستان لوبډله لاړه دوبۍ ته، او په دوبۍ کې افغانستان سره T20 سیریز وکړو. اوس یو کال نیم مخکې خبره ده. نو همیشه پاکستان افغانستان ته په سخت وخت کې لاس ورکړی دی. دا خبره منل پکار دی. دا خبره چې کم کرکټ فینز دي، کم نیوټرل کرکټ فینز دي، نو هغه یې مني هم. خو چې کم نفرت پال خلک دي، ای اوس په لکه په دې ویډیو کې مکه تاسو زما دا ویډیو ګورئ، دې کې دا کمنټ کولو کوي، دې کې هم ډیرو کمنټ کړي چې نه دی کول پکار، او نه دی کرکټ به حال کولو پکار نه دی، او افغانستان والا بوې موږ د پاکستان ضرورت نشته، پاکستان والا بوې موږ د افغانستان ضرورت نشته. پاکستان ته به د افغانستان ضرورت نه، خدا وخت افغانستان ته پاکستان ضرورت شته غوړي. نه افغانستان کرکټ لا دومره بیلډ اپ شوی نه دی. د افغانستان کرکټ په دنیا کې لکه ډیر زیات منم د مختلف لیګونو په وجه باندې راشد خان شو، ګورباز شو، د سکه لړیانو د افغانستان کرکټ دنیا ته خولو، خو هغه دومره ګرو شوی نه دی لکه نور د چا ایفورټس نشته دی. که دغه درې څلور کلاډیان د افغانستان کرکټ ټیم نه ریټایر شو، نو بیا به د افغانستان کرکټ ټیم سره د بورډ نه ډیر ښکته لاړ شي. دا خو دا څلور پنځه کلاډیان دي چې د نوم په وجه باندې افغانستان تھرو آؤٹ د ورلډ خلک پیژني. اسوک ته راشد دی، ګورباز دی، اور نبی دی، د نبی ډیر زیات سرویسز دي، بل آلراونډر عظمت الله مرزي. لکه دا څلور پنځه کلاډیان دي چې د افغانستان نوم په دنیا ګټ لایوړو. کرکټ کې یادوم، نور خو خلکو لا پته چې افغانستان یو ملک دی، خو کرکټ کې یادوم ولې نو ډېر خلک په کمنټو کې چې ولې افغانستان خلکو نه پیژني، افغانستان خلک پیژني خو په کرکټ کې. لکه اوس تاسو د هانګ کانګ ټیم تاسو چرته وګورئ، نوم یې نشته. د ملیشیا ټیم نوم نشته، چونکه د کرکټ ټیم شته دی خو کلاډیان ورسره نشته، نوم یې نشته. د عمان ټیم شته دی خو کلاډیان ورسره نشته، نوم یې نشته دی. داسې ډېر ملکونه داسې دي چې د هغوی د کرکټ ټیم شته دی خو هغه دنیا ته ښکاره شوی لا نه دی. اوس ملیشیا کرکټ، ملیشیا خو تم باندې چې او د ملیشیا ملک شته زم منم، او د ویزټرز الته ډیر زیات دي، لکه څنګه چې دوبۍ له خلک چکر ولزي داسې ملیشیا ته هم ځي. نو ملیشیا یو جانا پہچانا ملک ته، خو کرکټ کې څوک نه پیژني ځکه چې په کرکټ کې هغه سره سټاران نشته دی. نو دا د افغانستان یو غټه خوشبختی به ولزوي ما چې ایله سټاران ملو شو، او هغه په دنیا کې په کرکټ کې د افغانستان پہچان وکړو.
نو اوس اصل کې زمونږ چې کوم خبرو هغه پی اس ال نه ډېر مخکې لاړو د پاکستان او افغانستان تعلقات حواله سره خبرې ډېرې زیاتې دي خو ډېر خلک چې کوم دي نفرت پال خلک دي نو یې نه مانی وایي نه د پکار افغانستان لوي د پاکستان ضرورت نشته څنګه نشته ورته به صرف سیریزونه بنگلاديش سره کې ته به صرف سیریزونه سریلانکا سره کې آیرلند سره به کې زیمبابوے سره به کې ته به بل غټ ټیم سره سیریزونه کې انډیا هم سیریز تاسو سره نسکیجول کوي سونه کالونو شو افغانستان سره انډیا سیریز نه کړي یو پاکستان د په ایشیا کې غټ ټیم د انډیا نه پس چې هغه پاکستان افغانستان سره سیریزونه کول نو یو خو ګوره افغانستان ته چې کوم غټه ستونزه د آی سی سی له طرف راځي هغه دا چې د افغانستان ټیم چې کوم دی دا فل ممبر ټیم هغه لویل شي چې هغه لوبډله چې هغه انډر 19 لوبډله وي هغه لوبډله چې هغه ایمرجنګ لوبډله وي هغه لوبډله چې هغه وومن ټیم هم وي نو د افغانستان لبد امرغه وومن ټیم نشته نو په دې وجه آی سی سی چې کوم دی فل ممبر ټیم نه ازیوم کوي نه کنسیډر کوي د افغانستان ټیم نو ځکه زه وایم چې افغانستان کرکټ ټیم ګرو کولو کې اوس هم ډیر وخت لګي دا خو د راشد خان دی د څلور 15 کې لړیان دی د ایفورټس په وجه باندې ایون یو ورلد کپ چې کم ورلد کپ هغه کې ورلد کپ کې یو سیریز د افغانستان ټیم راشد خان او نبی په خپل خرچه باندې سیریز لبوتلو لکه دای خو ګوره په لیګونو کې د دنیا پیسې ګټي دی سره خو د پیسې څخه کمې نشته خو افغانستان کرکټ بورډ سره سپانسرشپ ډیر زیات کم دی پس وجه کم دی چې داغه انټرنیشنل اپیرنس کم دی د افغانستان اوس د افغانستان استرالیا سره سیریز وشي د افغانستان انګلند سره اوس د افغانستان استرالیا سره سیریز وشي او په هغه سیریز کې افغانستان استرالیا ته شکست ورکړي نو د استرالیا نه به هم افغانستان لا سپانسرشپ را روان شي خلک په وجه ویری ګور افغانستان ډیر خټیم دی نو استرالیا غټي کمپنیانه په افغانستان ته سپانسرشپ ورکي اوس د افغانستان انګلند سره سیریز وشي انګلند له شکست ورکي انګلند نه افغانستان ته سپانسرشپ را شروع شي نو د لبد امرغه سیریزونه کیږي نو سپانسرشپ به دغه راځي نو چې اوس کم خلک چې کم دی چې کم ناپوهه خلک دی وای نه نشته موږ ضرورت نو چې نشته ضرورت نو تاسو کرکټ په نه ګرو کیږي کرکټ ګرو کولو د پاره د ټیلنت سره د پیسې ضرورت هم دی ته په ټیلنت دنیا ته په پیسې ښکار کوي انیشیلی لکه اوس ته چې یو کلاړي هایلایټ کې دنیا ته اوخه چې ما سره دا کلاړي دی او د کې دومره جست د کې دومره خوروا ده نو هغه کلاړي و بیا نور لوبډلې ځان سره په لیګونو کې مخلي او هر لیگ کې به هر لوبډله کوشش کوي چې کلاړي ځان توالي خو چې تاسو سره ریسورسز نه وي ته کلاړي دنیا ته خول نشي نو بیا باغ کلاړي خلک څنګه پیژني ته په ټیلنت دنیا ته پهله ریپرزینټ کې د خپل ملک نه یعنی راشد خان په افغانستان د طرف یو جنگ د افغانستان ټیم سره ښه پرفارمنس وکړ نو هغه نه یو پہچان هغه حاصل کو کنه راشد خان د کور نه خډاره کوي پی ایل ته نو تله راشد خان د افغانستان ټیم نه آی پی ایل ته تللی کنه راشد خان د افغانستان ټیم نه ساوث افریقا لیگ ته تللی راشد خان د افغانستان ټیم نه بیگ بیش لیگ ته تللی کنه د کور نه خو د کانټریکټ نه وساین شوی لکه افغانستان د له پہچان ور کړی دی نو دا افغانستان به یو ټیلنت شو کوي افغانستان کرکټ بورډ به ټیلنت شو کوي نو هغه بیا دنیا مختلف لیګونو کې اخلي نو دا ټیلر شو کولو د پاره د پیسې ضرورت ته او پیسې د کم زین راځي پیسې د سپانسرشپ ناراضي سپانسرشپ د کم زین راځي چې کله ته دنیا ل خپل ټیلنت وخه او ټیلنت په دنیا ل څنګه چې ته مختلف ملکونو سره په سیریزونه سکیجول کی او چې بیا د مختلف ملکونو تاسو سره سیریزونه نه کوي نو ستا هر څه چې کم دی زیرو سره ضرب شروع را نو چې کم خلک وای چې نه افغانستان طرف فلانی ټیم ضرورت نشته او افغانستان طرف فلانی ټیم ضرورت نشته نو خلک ناپوه خلک ترور بسای سره بحث مکوي نو خیر بریکینګ نیوز دار چې د دوه ملکونو د پاکستان او د افغانستان حالات چې کم دي بهتري طرف ته تللی دي او ډیر ضربه کې دي شي افیشلی خبر راشي چې افغانستان کې لړیان د ډرافټینګ لپاره اویلیبل شو اوس د لزه بل خبره کومه لکه انډیا کرکټ بورډ نه دام ډیر خيار بورډ دی د یم غواړي چې د پاکستان او د افغانستان روغ او نشي اوس کچره د پی ایس ال ډرافټینګ د پاکستان سپر لیګ ډرافټینګ د آی پی ال نمخ کې شوی وي کنه نه آی پی ال نمخ کې شوی وي او په پی ایس ال کې افغان کلاړیان اغشتل شوی وي لکه نبی اغشتل شوی وي ګورباز اغشتل شوی دا کم چې اوس په آی پی ال کې نه دی اغشتل شوی دینه علاوه بل دغه کم ټیلنت ته ابراهیم زدران اغشتل شوی وي په پی ایس ال کې دی اغشتل شوی کنه نو آی پی ال نه بدایله اتوماتیکلی افر راتلی ته پی ایس ال پرې د واي پی ال لراشه ته پی ایس ال پرې د غي سره بس کانټریکټ ختم کای پی ال لراشه پی ایس ال کې تعالی لس لکه ملاوي غزه تعالی شل لکه در کوم پی ایس ال پرې دا ځکه خو د پاکستان سخت دشمن دی هغه د پاکستان په هر ځای کې ناکامي غواړي وګوره د آی پی ال دغه مخ کې نو شو لکه تیر د مثال بدل زر کوم دا پی ایس ال او آی پی ال تیر ځل په 2025 کې دواړه په یو وخت باندې روانو دلته پی ایس ال او الته آی پی ال بیا هغه جنگ وشو
اجنګ وشو پی اس ال میچونه مدرید ای پی ال میچونه مدریدل نو بیا هغه ټیم کې ګلبدین اصل کې ګلبدین او د سریلانکا یو کلاډیو چې دا پاکستان سوپر لیګ کې و خو چې څه ټیم د جنگ په وجه هغه دواړه گیمونه ودرېدل پی اس ال او ای پی ال ودرېدو نو دا د سریلانکا چې کم کلاډیو دا یو وکټ کیپر بیټسمن نو میرانه ير شو یار هغه او ګلبدین ای پی ال ولزان لو واغشت پی اس ال به پرې خو اراده ای پی ال ته راځي اسه نه اشتل خو چې جنگ ودرېدو بیا یې وښتل هغه يم لاړ دغه هر سړی پیسې ګټل غواړي هر سړی غواړي چې په غټ لیګ کې لوبو کما هر سړی غواړي چې ډیر خلک ما وویني هر سړی غواړي چې زما یو انټرنیشنل اپیرنس راشي نو کم کې لاړی نه غواړي نو یم بیا پی اس ال په ځای پر خو ای پی ال ته ورغل نو دغه رنګ چې د پی اس ال ډرافټینګ مخکې شو او د افغان کې لاړیان اشتلو نن به تاسو کتل چې په ای پی ال کې ډېر افغان کې لاړیان اغشتل شو او دای لبه چې ته پی اس ال پرې د خو ای پی ال ته راشه نو ګوره دا د انډیا یو ډیر تاریخ مخته د انډیا یو ډیر دا یو تاسو لما یو ډیر تاریخ حقیقت یو دا ریالټي دا په تاسو کتلی هم وي نو الله دې وکړي چې دواړو ملکونو ترمنځ صرف د دواړو ملکونو زویم چې د پاکستان او انډیا کرکټ هم بحال شي یار زدام غواړم لکه صرف د پاکستان افغانستان نه زویم چې د پاکستان او انډیا کرکټ هم بحال شي یو خو مونږ اډیس لکه مخکې زمونږ چې کم جنریشن مونږ نه مخکې دا سچن ټنډولکر دی وختي دا سچن ټنډولکر شو رمیز راجا دی د وختي دا سچن ټنډولکر دی د وراتل پاکستان کې به میچونه کول پاکستان کې په پیښور کې د ټیسټ میچ کړي د ټنډوکر دی پر لاولپنډي کې کړي دی په دې خارونو کې ګرځیدل چکرې به واخلي خو مونږ خلک ویرات کوهلی او روهیت شرما په پاکستان کې ونلې د مونږ جنریشن نو دا زمونږ د کرکټ مینوالو بدقسمتي ده دا د مون خوش قسمتي نه ده لکه یو ټرو کرکټ فین بغواړي چې هغه وویني چې راشي روهیت شرما په اسلام آباد سټیډیم کې راولپنډي سټیډیم کې لاهور سټیډیم کې گیم وکي او ویرات کوهلی وویني جسپریت بمرا پاکستان تراشي دا رنګ د انډیا کرکټ فین بغواړي چې شاهین افریدي په ای پی ال کې لوب وکي بابر اعظم ممبئی انډین سره سلیکټ شي شاهین افریدي فلاني ټیم سره لکه خو ټرو کرکټ فین نفرت پال خلک نه نفرت پال خلک پوي نه مړه نه دی راځي مونږ په پاکستانیانو سکو دلته پاکستانیان وای نه دی راځي مونږ په انډیانو سکو الته په افغانستان کې چې کوم نفرت پال خلک ته وای نه دی راځي پاکستانیان باندې موږ سکو دلته په پاکستان کې چې کوم نفرت پال خلک ته وای روکه کا مړه انډیا کې لړیان د پی اس ال کې وینا روکه کا مړه افغانستان کې لړیان د پی اس ال کې وینا دا کم خلک دا نفرت پال خلک خو ټرو کرکټ فین بسوي نه ټرو کرکټ فین به وای چې نه په پی اس ال کې راشد خان هم پکار دی په پی اس ال کې ویرات کوهلی هم پکار دی په پی اس ال کې روهیت شرما هم پکار دی په آی پی ال کې راشد خان هم پکار دی په آی پی ال کې بابر اعظم هم پکار دی په آی پی ال کې فخر زمان هم پکار دی په آی پی ال کې ګورباز هم پکار دی لکه دا ټرو کرکټ فین به دا خبره کوي خیر دا د ما اپډیټ سو د حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ